بنده په دنیا کې څه علامه د مخلص بنده په خپل عمل کې چې دی د الله دپاره کوي د ټولو سره لوی مقصد یې دی چې هغې د دې خپل عمل عوض د چا څه نه غواړي. بس زه د الله دپاره کوم، الله ستا، الله ما ته عوض راکړي، الله ما ته مزدوري راکړي، الله ما ته بدله راکړي، زه بل څوک څه کوم. هغې د خپل عمل عوض صرف د خپل رب څخه غواړي. حضرت عایشې مبارکې په باره کې راځي چې کله به سایل راغلی د دې د کور دروازه به یې وټکول، هغې به سوال غوښتی. حضرت عایشې مبارکې به یو خادمې ته یو شی په لاس ورکړي، دا د سایله پورې ورسوي. هغه خادمې چې به کله سایل ته شی راوړی، دې مبارکې به ورپسې رامنډې کړې، په پرده کې به یې غوږ ورته ونیسي. چې کله یې څو ورځې مسلسل د عمل وکړي، اخر خادمه پوښتنه وکړي، ای د مسلمانانو مورې دې کې ستا څه مقصد دی؟ چې کله زه هغه سوال در خادمه رسوم، هغه شی در دې سایله رسوم او ته داسې دې غوږ کې ورته ونیسې، دې کې ستا په مقصد زه نه پوهېږم. چې کله هغه خادمې ډېره تنګه کله باره دا ورته وایي، بچې زما زړه دا غواړي چې زما عمل صرف د الله دپاره شي او زما د عمل بدله د الله څخه بغیر ما ته بل څوک رانه کړي. زه پر دې باندې بیریږم داسې نه چې دا شی ته ودې سایل ته ورکړې، سایل ما ته دعا ونه کړي او زما د دې عمل بدله د دعا نه شي. زه غوږ ورته ونیسم، که چېرې د دعا راته وکړه زه همداسې دعا ورته وکړم، بس زما د ده دعا سره ونه شي او دا د ده دعا زما د عمل بدله نه شي. زه د خپل عمل بدله صرف د الله څخه غواړم، د بل چا څخه نه غواړم. نو ځکه د مخلص یوه علامه دا یي چې هغې د خپل عمل عوض او اجر د الله دپاره غواړي، د الله دپاره یې کوي، د بل چا څخه څه غواړي. او دویمه علامه علماو دا لیکلې ده چې هغې د خپل عمل پر کولو باندې د چا د مدح او د صفت د دې تمنا نه لري چې خلک به زما صفت کوي، خلک به زما مدح کوي چې یاره زموږ د کلي مولوي صاحب خو ډېر دینداره سړی دی، ډېر تقواداره سړی دی، یاره زموږ د کلي مجاهد خو ډېر بهادر دی، ډېر غیرتمند دی. که دې دغه تمه ودرلوله، دا تمې به دې په دنیا کې پرسي، د خدای په حضور کې بیا شی نشته. چې کله مدائن فتح شو، د مدائن د فتح څخه وروسته امیر په دې فتح کې حضرت عمرو بن العاص. د پیغمبر علیه السلام طریقه دا وه چې کله به یو ځای فتح کړي، نو پیغمبر علیه السلام به یو څو ورځې د هلته 3 ورځې به تېرولې. د حضرت عمرو بن العاص مجاهدین سره راجمع کړو، ته یې 3 ورځې د دې تېرولې. درېیمه ورځ چې کله لښکر ځي، نو یو مجاهد دی، نقابپوش دی، د هغې سترګې ښکاره دي، ټوله مخ یې پټ دی. هغې یو وزني شی په یو غوټو پارسل کې تړلی دی راغی، اوس امیر ته کښېښوی حضرت عمرو بن العاص ته، ورته یې د مسلمانانو امیره دا سنبال کړه. حضرت عمرو بن العاص چې کله وکاتی، دا چې خلاص یې کړې، هغه د مدائن د بادشاه د سر تاج دی چې هغه بادشاه دلته قتل شوی دی، په ریګونو کې د هغې تاج لوېدلی دی، هغه مجاهد راغستی دی. پر هغه تاج باندې دومره قیمتي ملغلرې لګېدلې دي چې هغه مجاهد یوه قطبي ملغلرې په خپل ضرورت راولي، د ده د نسلونو مالي کفایت به کېږي. لیکن هغه مجاهد ډېر په سلامتیا کې راوړی، خپل امیر ته تسلیم کړي. حضرت عمرو بن العاص چې تاج ته وکتل او د دې مجاهد اخلاص ته یې وکتل، اخر حیران شو چې دا څومره نیک انسان دی چې بدي کې یوه سره تغیر رانوسته. چې کله یې تاج هغه مجاهد چې کله رخصتېږي، نو حضرت عمرو بن العاص ورته یو مسموک سړی نوم دي سړی څوک دی چې دا عمل دې وکړي. چې کله د ده نامه پوښتنه ځینې وکړه، د هغه مجاهد په سترګو کې اوښکې راغلې. باره ورته یې د مسلمانانو امیره ما مه رسوا کوه، زما د نامه پوښتنه مه کوه، ما چې دا عمل د کوم ذات دپاره وکړې، هغې ته زما نوم د هر چا ډېر معلوم. زه خپل عمل بل چاته نه کوم، زه د بل چا څه مدح نه غواړم، زه د بل چا څه صفت نه غواړم، زه د خپل نوم بل چاته نه ورښیم، زه بل چاته ځان نه ښکاره کوم. زما عمل د کوم ذات دپاره دی، هغې ته زما نوم هم ورمعلوم دی، زما ترکیب ټول ورمعلوم دی. نه هغه